ولنحيينه حياة طيبة كل زندگی ولا ورکو. اوس دا حیاتا طیبتن چې دی آیات کې راغلی دا الله قول دا دنیا تم شامل دی او دا آخرت تم شامل دی. دنیا کې هم خشته زندگی ورکو، په آخرت کې هم ښکلې زندگی ورکو. دنیا کې هم د برکتونو زندگی ورکو، آخرت کې هم د برکتونو زندگی ورکو، خو په شرط باندې به عمل کوي. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. پړه کې زما مینه وي، د پیغمبر مینه وي. ولنحيينه حياة طيبة. الله پاک یوازې ښکلې زندگی نه ورکوم، ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. او د هغې چې کومه بدله ده د نیکو دا به وله دوچنده ورکو. ولنجزینهم اجرهم، موږ به وله بدله ورکو باحسن ما كانوا يعملون، په هغه ښکلې طریقه چې دوی کړي دي، یعنې ډبل سلې به وله زه ورکوم. او که چېرته په دې نیک عمل کې اخلاص نور هم زیاتو نو بیا به دا یو نیکي الله پاک په 700 درجې بدلی. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الله پاک وایي د یو نیکي د یو نیکۍ او د یو ښه کار بدله به په 700 درجو درجه درکوم. اخلاص پړه کې ساتي د الله د رضا لپاره. تفسیر زاد المسیر کې لیکلي دي چې د الله پاک رحم وشي نو د یو نیکۍ ثواب الله پاک فرشتو ته وایي 2000 نیکۍ ولیکه. تاسو ټول وایئ سبحان الله. سبحان الله. رحم د الله دوی فضل خو د اسمانونو نه زیات دی، د ځمکې نه زیات دی. وسعت رحمتي كل شيء. الله پاک وایي زما رحم د ځمکې او اسمانونو نه زیات دی، خو ته ماته لږ رجوع. نو د ټولو نه نمبر 1 سبب دا دی چې یو وړه نه وړوکې نیکي ده. ستا په نظر کې هغه نیکي معمولي ښکاري، دا معمولي نه ده. که تا ته یو نیک کار ښکاري په شرط د دې چې نیک وي او هغه تا ته معمولي ښکاري، دا معمولي نه دی. ولې؟ ځکه چې په دې سره چې څوک خوشحالېږي نو هغه د الله ذات دی. د نیک عمل یو وړوکی دی او چې ته کومه ګناه کې تا نه د الله کومه نافرماني کېږي ته وایې دا وړه ګناه ده، دا وړه نه ده. په دې سره چې ته د کوم ذات نافرماني کې او څوک پرې خفه کې الله هغه ډېر لوی دی. نو دې ته